ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه یو ځل په لار روان دی او نوجوانان دي چې ته په پکنیک ځي ویل کنه بوډا بدن سره بوزو او د ټوکو موټو هو سره کو نو ځان سره کشته کې کینو الکانو غب شپه لګولې کلمه لطیفه وي او ابراهیم ابن ادهم سے ابن بصر شلقم هغه بد الله د رضا لپاره هغه برداشت دا سلسله جاری و نن چې څوک بسپو جګړې کې څوک بخرو جګړې کې څوک په زناورو چرګانو مړزانو باندې نو دا ته اگر چې جهالت ته چې څوک سپي جنګي خر جنګي وغیرہ خدا د دې او غیرتی نبیا اولیاء الله خدا الله دوستان دي نو الله پاک له غیرت نه راځي نو الله جل جلاله وته الهام وکړ چې کته غواړي نو دې نوجوانانو باندې وځه کشته الټه کوم ابراهیم ابن ادهم صاحب الله پاک تعالی وکړ چې الله څنګه ته د دې کشته په الټه کولو باندې قادر نو یا الله تاسو ته د دوی د زړونو په الټه کولو باندې قادر یې خدای دې ګناه نه لیکي طرف ته د زړونو الټه کې راوي هغه ټول د الله دوستانو ګرځي زنونی مصری رحمت الله علیه سنن بزرگ سے یو ځل د دریای نیل په غاړه روان دي دغه څه اوباش نوجوانان کشته کې دي او تیر شو د پورې ټوکې وکړي نو چا ورته وی خیره وته وکا هغه وی یا الله څنګه چې د ورته دنیا مستی ورکړي د خدای د دین مستی ولا ورکړي وی تا وو ته نور دعاګانې وکړي وی چې کوم الله په دغه قادر دی په دې قادر نه دی او خنده چې د دې د ارسه د دین لپاره هغه استعمال شي دیو جنې ستماندو دا لګ زندگی د دې کې په حالت راځي د دنیا جون د غم او خوشاله دواړو نه مرکب دی خوشحالي رااله د الله په شکریا ادا کړه پریشانی رااله ان لله و انا الیه راجعون په دې پریشانو مخه پکېږي پریشانه بغواړو نه چې الله پاک په ما پریشانی راوړي امتحان راوړي کو چې راشي نو ته بس صبر وکړه د انسان مختلف ګناهونه په دې پریشانو باندې الله جل جلاله او ورځ قیامت هغه په خوشحالو باندې بدلی بلکې الله پاک ته رحیم ذات ته چې په ورځ قیامت په الله پاک یو بنده ځان تودري او الله پاک ورته ګناهونه یاد کړي یاد دي شیطان کې ګناه وکړي دا پلان کې وکړي دا پلان کې دیبا پړچې دوشي پیر بشي یریږي با چې ما سره بس کیږي الله پاک ورته فرمایي چې ما ته دنیا کې رسوا کړي وی نه یا الله وی چې دنیا کې مې د لږو خلکو مخ کې نه رسوا کړي نو آخرت کې د ډیرو خلکو مخ کې څنګه رسوا کوم بیا به الله پاک د دې انسان ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي او د دې نه مطلب نه دی چې موږ ډېر ګناهونه کوو د الله پاک د رحم نه موږ غلط مطلب وایو نو الله پاک به دته معافي وکړي او ټول ګناهونه به د الله پاک معاف کړي او د هغه ګناهونو بالمقابل به الله پاک نیکي ورکړي نو دا د نر بچي به بیا خپل نور ګناهونه یاد کوي الله پاک ما خو هغه پلان کې ګناه کړی و هغه بل مم کړی و هغه بل مم کړی و نو رسول الله مبارک په دې موقع باندې او خاندل مسکراهټ اختیار کړ نو صحابه کرامو ته تاسو کو نبی علیہ السلام تو فرمایي چې د الله پاک د سنت د ادا کول په نیت باندې ما او خاندل چې الله پاک به د خپل شان سره په دغه موقع باندې او خاندي
چې دا بنده بیا خپل ګناهونه ګوري چې زما ګناهونه کوم ځای کې دي چې نور دې هغه د شمار کوم الله جل جلاله ماته معافي او بخشش وکړي او زما ګناهونه الله پاک په نیکو باندې بدل کړي. په یاد وکړئ عزتمندو دنیا چې دا نو حدیث مفهوم دی دنیا په اوله کې شرمندگی او ذلت دی او دنیا په اخر کې شرمندگی او ذلت دی. گناہ اوله کې بیزتی ده او گناہ اخر کې بیزتی ده.